ګرانو کتونکو نن اسوات کې د کرونا څه صورتحال دی، څومره کیسونه راغلي دي، څومره د هغې بیمارۍ نه مړي شوي دي او څومره نیګیټیو کیسز دي، د هغې په حواله سره به ستاسو سره زه دغه ریپورټ کم تفصیلات چې دي هغه به زه ستاسو سره شریکوم. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې په ټوله نړۍ کې دغه شانتې زموږ په دې وطن کې او بیا په سوات کې دغه د کرونا وایرس چې کومې حملې دي هغه جاري دي او ټوله دنیا یې په سر راغستې ده او ډېر لوی زیان او ډېر لوی نقصان روان دی. که یو طرف ته د انساني ژوند هغه ضیاع کیږي، نو بل طرف ته ډېر لوی معاشي او ډېر لوی مالی زیان هم په دغه توګه باندې روان دی. کتونکو د سوات په حقله باندې ستاسو سره څه تفصیلات شریکول غواړم. نن په سوات کې د کرونا وایرس د وجې زمونږ دوه مشران په حق رسېدلي دي. یو مشر هغه د کانجو مشر هغه په سید شریف اسپتال کې داخل او د ډاکټرانو تر مخه چې کوم ریپورټ مخې ته راغلی دی نه دغه ریپورټ مطابق دغه کم مشر بابا چې و ناغي ته د ګردو او د بلډ پرشر شوګر بیماری وه او بیا په کرونا وایرس حمله وکړه او د هغې سره د هغه مرګ واقع شوی دی. هغه یې په سرکاري توګه باندې هغه خاورو ته سپارلی دی. دغه شان یو بل چې کم زموږ سره مشر و د شپېتو کالو خواوشا په عمر کې دغه تعلق د شګۍ سید شریف سره و، هغه هم په سید شریف اسپتال کې داخل و او هغه هم په حق رسېدلی دی او دغه هم په سرکاري توګه باندې د تجهیز او تکفین شوی دی او خاورو ته سپارلی شوی دی. کتونکو د دې نه علاوه زمونږ د تحصیل بریکوټ علاقه د مانیار د غزي یو مشر بابا چې هغه په پیښور کې داخلو او هغه ته هم دغه کرونا وایرس شوی او هغه هم په حق رسېدلی دی، خو چونکې هغه په پیښور کې نو هغې د محکمه صحت مطابق دغه شماره د سوات سره نه ده، خو بیا هم د سوات هغه دلته راوړی شوی دی او په سوات کې په سرکاري توګه باندې هغه هم خاورو ته سپارلی شوی دی. دغه شان یو بل کیس هغه په بحرین کې راغلی دی او په بحرین کې یو 50 کلن کس هغه په حق رسېدلی دی، ولې هغې اسپتال ته نه وړی. د هغې نه وروستو چې کله د هغه حالات ډېر زیات خراب شو نو هغه اسپتال ته منتقل شو او چې کله اسپتال ته منتقل شو هغې د سمدستي نمونه اخیستې وه، دغه نمونه لیبارټرۍ ته لیږلی شوې ده خو هغه په حق رسېدلی دی. د هغه چې کومه جنازه هغه هم په سرکاري طریقه باندې کیږي او د انتظامی لاړخه په بحرین کې چې د هغه کومه محله او کور دی نو هغه قرنطینه ګرځولی شوې ده. هغه سید الرحمن صاحب وایي ما پکې یاد کا میسج وکړه چې په څه کې دې یاد کم. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې نن چې کومه ډیټا شیر شوې ده سید الرحمن زموږ سره په لاین دی، ریجنل بیورو چیف دی د خیبر نیوز، هغه سلام هم کوي، هغه هم سر ډیټا زموږ سره شریکوي. ډیره مننه خادم آباد اوسئ سید الرحمن صاحب. نن چې کوم سرکاري ډیټا ده نو د هغې مطابق به زه تاسو ته لږ تفصیلات ویم چې څونه ډیټا مخې ته راغلې ده. تر دې دمه په سوات کې 914 شکمن کیسونه راغلي وو. دغه 914 شکمن کیسونه لیبارټرۍ ته لیږلی شوي وو، په هغې کې 478 یعنې 477 یعنې 477 ریزلټس هغه داسې دي، دغه کیسونه هغه نیګیټیو راغلي دي او په دغه مریضانو کې د کرونا وایرس تصدیق نه دی شوی. په دې کې داسې مریضان هم دي او داسې کسان هم دي چې د هغې مخکې پازیټیو او بیا هغه د هغې نه وروستو علاج شوی دی، بیا هغه لیږلی شوي دي او د دغه کسانو ریزلټونه هغه نیګیټیو راغلي دي.
د ام پی ای فضل حکیم هم ټیسټ اغسته شوی هم چې د منګوري ام پی ای دی دغه هم ټیسټ اغسته شوی. مفتی اسد الله صاحب د خوازخیل نه د موږ سره په لاین دی تپوس کوي چې خوازخیل کې څه تفصیل دی. نو نن چې کومه ډیټا شریکه شوې ده نو په هغې کې د خوازخیل یو کیس هم نشته. نو په زیاتره کیسونه چې دي نو هغه د مدین دي او دغه شان د شموزو دي، داسې غالیګی دی، امانکوټ دی، کانجو دی او کوکارۍ ده. د خوازخیل پکې څه کیس نه دی راغلی. محمد هلال زموږ سره د علیګرام نه په لاین دی، ډېر قربانیانې دي په سین کې دی، ډېر زیات محنت کوي او هغه کسان چې هغه ډوب شي اوبو کې نو د هغې د لاشونو یا د هغې د بچ کولو لپاره دی کوشش کوي. الله دې ښاد او آباد لره هلال صاحب. کتونکو 130 130 کیسونه داسې دي چې د هغې ریزلټ ته انتظار دی، هغه لا نه دی راغلی او دغه شانتې 106 کیسونه داسې دي چې هغه کنفرم شوي دي. حنیف سلام کوي، وعلیکم سلام د چارباغ نه مننه، ښاد او آباد اوسئ. کتونکو دا چې کومه ډیټا ما ستاسو سره شریکه کړه د دې نه علاوه که زه تاسو ته ووایم د منګوري ام پی ای فضل حکیم د هغه ټیسټ اخیستی شوی چونکې هغه د زمرودو محله کې چې کوم 3 مړي شوي په هغې کې هغه په لاستیوه کې شرکت کړی د هغه کیس نیګیټیو راغلی دی. دغه شان د تحصیل کونسلرو سابقه شاهد د هغه هم کیس نیګیټیو راغلی دی او نور د هغو د ملګرو چې کوم کیسونه دي هغه هم نیګیټیو راغلي دي. خو نن یو ډېر لوی جمپ وهلی شوی دی او ډېر زیات کسانو ټیسټ هغه پازیټیو راغلی دی. محمد سلیم خان وعلیکم سلام، الله دې ښاد او آباد لره. زما همدغه مقصد دی چې یاره کم آفیشیلي ډیټا زموږ سره راځي چې کم په سرکاري توګه باندې موږ د اعداد و شمار راځي چې دغه اعداد و شمار زه ستاسو سره شریک کم چې تاسو ته په صحیح توګه باندې او صحیح چې کم اعداد و شمار چې هغه تاسو ته راورسي. نن په سوات کې ټوټل 14 کیسونه هغه پازیټیو راغلي دي چې دا په سوات کې د ټولو نه زیات کیسونه دي چې په 13 غنټو کې دا کیسونه راغلي دي. حضرت علي سلام کوي، وعلیکم سلام، الله دې تام خلري چې تاسو زموږ تپوس وکئ. حنیف تپوس کوي څنګه یې د الله کرم دی. سهیل احمد سلام کوي، وعلیکم سلام د دیر خان نه، ښاد او آباد اوسئ او الله تعالی دې رحم وکړي چې موږ ټول د دغې کرونا چې کومه وبا ده او کوم مرض دی چې د هغې نه الله تعالی موږ وساتي. کتونکو نن په سوات کې داسې 4 مرګونه شوي دي. یو ځل ستاسو سره بیا زه دا شریکول غواړم 4 مرګونه شوي دي، په هغې کې 2 مریضان داسې وو چې په هغې کې د کرونا وایرس تصدیق شوی، د یو تعلق د کانجو سره و، د یو تعلق د شګی سیدو شریف سره و، هغه په سرکاري سطح باندې هغه سپردخاک شوي دي. یو د مانیار زموږ یو مشر چې هغه په پېښور کې داخل و، هغه ته نور مرضونه هم وو خو د کرونا وایرس چې کوم ټیسټ و هغه پازیټیو راغلی، هغه هم په حق رسېدلی دی او هغه خاورو ته سپارلی شوی دی. یو کس په بحرین کې چې هغه خاورو ته سپارلی شوی دی خو د کم وخت کې چې د هغه بیماري ډېره سخته وه او هغه هسپتال ته راوړل شوی، په هغه وخت کې د هغه نه ټیسټ اخیستی شوی و او هغه ټیسټ لیږلی شوی دی. تر اوسه پورې د هغې رزلټ نه دی راغلی خو دغه علاقه بحرین هغه کورنټاین شوی دی او خلکو ته باقاعده ویلی شوي دي چې تاسو د خپلو کورونو پورې محدود اوسئ. نور چې کوم کیسونه راغلي دي زموږ سره ډېر ګڼ کسان چې هغه په لاین باندې دي. سید هغه ستاینه کوي، ډېره مننه، ښاد او آباد اوسئ. فیصل خان د کوړک نه سلام کوي، وعلیکم سلام، زما ډېر ښه شاګرد و ام پی ایس کالج کې، ښاد او آباد اوسئ. جنید شهاب د ګلکدې نه سلام کوي، مننه. احسان الحق سلام کوي، وعلیکم سلام. سنیټر امرجیت ملوترا ډیره مننه، ښاد او آباد اوسئ. ساجد علي د چارباغ نه ډیر غټ غم شوی دی، یقینا زما دې طرف ته پام کو. محمد افضل د خوازخیل نه هغه هم سلام کوي، ډیره مننه. کتونکو بیګا په خوازخیله کې ساری په ملم جبر روډ باندې د منګلور سره نږدې مراد آباد کلی دی، هلته یو موټر چې هغه بې قابو شوی و د
او ویل کېږي دا چې یاره تیز رفتاري شوې وه او د دغه تیز رفتارۍ په وجه باندې هغه موټر د غر سره بیا ولټ شوی. پای کې ډېر د افسوس سره زه دا وایم چې دوه ګلالي ماشومان، یوه زنانه او یو ځوان هغه پکې شهیدان شوي دي او دغه شان نور 7 کسان هغه زخمیان دي. نن دغه 4 کسانو چې د هغې تعلق د یو خاندان سره هغه خاورو ته سپارلی شوي دي. ډېر لوی غم دی په چارباغ کې. خو پکار دا ده چې دغه لاسنیوه چې کومه کېږي چې په هغې کې هم د سوشل ډسټنسنګ خیال وساتلی شي او هر سړی احتیاط وکړي. دغه جومات کې په کلورین سره ووینځلی شي او خلک د یو بل چې فاتحه کوي د یو بل نه لږ لرې لرې کېني نو ډېره ښه به وي. رسول خان ایوب وعلیکم سلام، خاد آباد سے باسط اقبال وعلیکم سلام، مننه خاد آباد سے ریاض احمد سلام کوي وعلیکم سلام، عریف خانم سلام کوي وعلیکم سلام خاد آباد سے رونو. یقینا نن لکه ډېره زیاته د خفګان خبره ده چې په سوات کې نن 14 کیسونه د کرونا پازیټیو راغلي دي او ټوټل 4 مرګونه شوي دي. پای کې 2 چې دي نو په هغې کې آلریډي د کرونا وایرس تصدیق شوی و، اگر چې هغې ته نور مرضونه هم وو هغې په سیدو اسپتال کې هغې په حق رسېدلي دي، د هغې جنازې شوي دي په سرکاري سطح باندې. یو په بحرین کې یو کس ما مخکې وویل بیا راته ووایم بحرین کې یو کس چې هغې د ډاکټرانو سره رابطه نه وه شوې او اسپتال ته نه وړی شوی نو هغه هم په حق رسېدلی د هغې نه وروسته چې ډاکټرانو ته یا انتظامیې ته پته لګېدلې ده نو بحرین هغه علاقه چې ده هغه یې کورنټاین کړې ده او د هغه سیمپل هم لیږلی شوی دی. دغه شان د مانیار زمونږ یو کس یو مشر چې هغه په پېښور کې داخل و هغه هم په حق رسېدلی هغه راوړی شوی دی. محمد عارف سلام کوي وعلیکم سلام، مننه سلام کوي مننه. باسط اقبال وایي چې 14 کیسه راته د خفګان خبره ده. یقینا ډېره د خفګان خبره ده چې 14 کیسونه راغلي دي. په دغه 14 کیسونو کې صرف 8 کیسونه هغه د چیل مدین دي او دغه شان بیا د شموزو کې دغه کیسونه راغلي دي او بیا خو ګورړه ده هلته کې یو کیس راغلی دی، دغه شان امانکوټ کې یو کیس راغلی دی، یو کیس په کانجو کې راغلی دی چې هغه بابا شهید شوی هم دی په حق رسېدلی دی او یو کیس هغه د کوکارۍ دی او د کوکارۍ کس سرکاري کس دی چې دغه تعلق د میډیکل سره دی او ټیکنیشن دی، لیب چیف لیب ټیکنیشن دی، هغه ته هم دغه د کرونا وایرس هغه شکایت شوی دی او دا اولنی کس و چې کوم په میډیکل لاین کې هغه موجود او هغه ته کرونا وایرس شوی دی. الله دې دې ټولو له صحت ورکړي، څومره چې هم په هسپتالونو کې دي په کورونو دي دعا به کوو چې الله تعالی هغې له صحت ورکړي. محمد عارف تپوس کوي څنګه یې د الله کرم دی خیر خیریت دی. محمد افضل د خوازخیلې نه سلام کوي وعلیکم سلام. افضل خان ډېره مننه. افضل خان دلې چې کوم څومره د ملګري دي هغې ټول دا کوشش کوي او هر کس دا کوشش کوي چې یاره څومره خلکو ته په ښه طریقه باندې احتیاطي تدابیرو هغه پیغام ورسي چې هغه ته ورسولی شي. کتونکو یو بله خبره ستاسو سره شریکول غواړم. زمونږ د حکومت د طرفه چې کوم په سوات کې به مونږ ته د غنمو کوټه راکولی کېده د هغې کې ډېر زیات کمی شوی دی. کوم چې غنم به د سوات میلونو ته میلاوېدل نو په هغې کې د صوبایي حکومت د اړخه ډېر زیات کمی دی او اوس لږ ساعت مخکې چې د سوات فوډ کنټرولر کومه ډیټا شریکه کړه نو د هغې به زه ستاسو سره خبره کوم. د افسوس خبره هم ده چې زمونږ وزیر اعلی هم د سوات دی، زمونږ وزیران هم د سوات دي او ډېر لوی مشکل کې دي خلک او په حالاتو کې چې د غنمو کوټه چې مونږ ته به مخکې میلاوېده د سوات ته به دغه میلاوېده تقریبا 9 میلیونه دي او په دغه دغه 9 میلیونو ته به تقریبا 376 میټرک ټن
غنم به زمونږ سواد ته میلاوېدل او هغه به په دغه 9 میلیونه چې په کوم په سواد کې 9 میلیونه دي فلور میلز دي هغې ته به د هغې په حساب سره دغه کوټه میلاوېده. نو خو اوس حکومت صوبایي حکومت د ډسټرکټ فوډ کنټرولر دا خبره چې صوبایي حکومت ردو بدل کړی دی او زمونږ کوټه د غنمو چې 376 میټرک ټن وه هغه کوټه یې کمه کړه 252 میټرک ټن یې کړه 252 200 او 250 هغه کوټه زمونږه کمه شوه. کبیر خان سلام کوي. وعلیکم سلام. سجاد رحمان وعلیکم سلام. اختر علي خان یوسفزئی وعلیکم سلام. او ټولو ملګرو ته هم سلام کوي. ارشاد خان د الله کرم دی وعلیکم سلام. ډیره مننه. خبره کې لاک ډاون به کله ختمیږي؟ لاک ډاون تقریبا 90% ختم دی. خلک احتیاط نه کوي. صرف یو څو کاروبارونه دي چې هغه بند دي د کپړې دغه شانتي چې کم هیر ډریسرز دي هوټلې دي د کپړو دکانونه دي د کاسمیټکس دکانونه دي د جیولري دکانونه دي او پبلک ترانسپورت دغه بند دی. نور خو تقریبا هر څه کولاو دي. بازارونه هم دا خلک احتیاط هم نه کوي چې کم سماجي فاصلې دي د هغې خیال نه ساتي. نو ډیره ګرانه ده چې دا کیسونه چې کم مخ په وړاندې روان دي په دې باندې قابو وساتلی شي. پکار دا ده چې زموږ خلک احتیاط سره. ما د غنمو خبره کوله کتونکو 9 میلیونه دي په سواد کې دغه میلیونو ته به هر میل ته به 417 میل ته به 417 100 کېجي بورې میلاوېدې هغه کمې کړې هغه 280 کړې. دغه شان په هر میل کې به 1835 20 کیلو بیګ هغه تیارېدل. هغه به بیا د سواد مختلفو دکاندارانو او ډیلرانو ته ورکړه کېدل. هغه 1832 تیلی هغه هم کمی کړی شوې او هغه رالی 1232 ته صرف 1232 ته هغه به اوس هر یو میل ورکوي. دغه شان بیا په تحصیلونو باندې دغه غنم تقسیم شو. زمونږ چې کوم د تحصیل ځای کوه نو هغه تقریبا 7340 بیګونه وه هغه یې کمه کړه هغه یې 4928 کړه او د دې نه علاوه نور چې کوم دی په دې میلونو به تقسیمیږي. خو دا ډېره د خبره چې پنجاب هم په هغه باندې پابندي لګولې ده په وړو هم پابندي لګېدلې ده او کم وړه چې دلته کې راځي نه په بلیک باندې راځي په هغې باندې ډېرې لویې خرچې او پیسې اخیستی کېږي او هغه دلته کې راځي. دلته کې زموږ چې کم لوکل میلونه دي نو د هغې څخه وړه خراب دي او چې کم پرایویټ غنم دي هغه نه راتلل د هغې سره ریټونه هم وختل. نو که چېرې دا سلسله روانه وه او حکومت سمدستي په دې باندې غور ونه کړو نو دغه روجه را روانه ده او د غنمو ډېر لوی شارټیج شي. ارشاد خان وایي چې لاک ډاون کې نرمي په کار وه که نه دي د کیسز خو په مخه سیوا کېږي. لاک ډاون کې چې څومره نه کېږي نو دا کیسونه به نور هم سیوا کېږي. لاک ډاون مقصد دا نه و. لاک ډاون مقصد دا دی چې خلک د خپلو کورونو پورې محدود شي. هغه نه محدود کېږي. خلک بې احتیاطي کوي په هر څه کې. همدغه وجه ده چې کیسونو کې ورځ په ورځه زیاتې راځي. عبیدیار خان د شنګلې نه لکه روزګار یې رانه واخیستو. روزګار خو بیخي ختم دی. تقریبا که موږ وګورو نو د میاشتې پورې وشوه چې کاروبارونه بند دي او ډېر لوی زیان د خلکو وشو. که دا سلسله روانه نو نور هم ډېر معاشي نقصان به جوړ شي. نعمان علي کاینډلي خلکو کې اویرنس پیدا کوي چې سوشل ډسټنس خیال وساتي پلیز. نعمان خان هم دغه خبره ده که انتظام ده که حکومت دی که علما دي که ډاکټران باندې او که موږ یو موږ په خپل هدف پورې بار بار دا وینا کوو چې تاسو مهرباني وکړئ سوشل ډسټنسینګ وساتئ او بې ځایه بلا ضرورته د خپلو کورونو نه مه راوځئ نو دا نقصان او دا زیان به نه جوړیږي. دغه که چېرې موږ وګورو نو په سوات کې تر دې دمه ما مخکې خبره وکړه لکه په 13 غنټو کې 14 نوي کیسونه هغه د کرونا هغه مخې ته راغلي دي. اوس ډېر خلک داسې دي چې هغې حل نه وایي
هغې د ډاکټر سره رابطه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې ډېر خلک به زمونږ د دغې وجې نه خراب هم شي. په کار دا ده چې چاته هم تکلیف وي، څوک هم هغه هغې کې داسې علامات وي یا هغه دا ګڼي چې زما سینه ډېره خرابه ده، مرۍ خرابه ده او هغه ته ساه هم بندېږي او تبه هم وي او په سر درد هم وي، نو په کار ده چې هغه د محکمه صحت سره په 1166 باندې خامخا رابطه. کتونکو وخت ډېر وشو. محمد جمال تپوس کوي چې دا به آخر څه کېږي. ګرانه محمد جمال، یقینا ګرانه ده، ډېره ګرانه ده د خلکو دپاره، ډېره ګرانه ده د تاجرانو دپاره. خو که چېرې موږ وګورو نو دا زموږ ټوله یو مشترکه ذمهواري جوړېږي چې موږ احتیاط مقابله وکړو، حد مناسب. که چېرې دا به دا ورځ په ورځه به دا مرضونه سیوا کېږي. کله چې موږ احتیاط وکړو، چا کم ځای کې چې چاته پته لګي چې هغه کې سمات دي، هغه مشکوک دي، چې موږ په خپل ذاتي حیثیت باندې محکمه صحت ته د هغې اطلاع ورکړو چې د خلکو بر وخت علاج وشي، هسې نه چې بیا دومره کیسونه جوړ شي چې هغه بیا د کنټرول نه بهر وي. دغه شان دي چې کم خلک متاثره دی، کم خلک غریبانان دی، محتاجه دی، د هغې مدد وکړی شي په هره توګه چې د هغې مدد وکړی شي، نو ډېره ښه به وي او د دې سره سره د سوشل ډسټنسنګ خیال وساتلی شي. سنیل کمار تپوس کوي رور دا معلومات راکا چې د کپړو دا دکانونه به کله کولاویږي. د دې په حواله سره سنیل کمار صاحب تر اوسه پورې څه فیصله لا نه ده شوې. کیدای شي څه فیصله د دې لپاره اس او پي شي، څه طریقه کار جوړ شي او دا هم چې تر اوسه پورې چې کم دکانداران هغه کاسمیټکس والا دي، کپړې والا دي، پیزارونو والا دي او جیولري والا دي، دغه شانتي هوټل دي او پبلک ترانسپورت ته دا شیزونه بند دي. دغه شان هیر ډریسر دکانونه چې دي هغه هم بند دي. دې لپاره اس او پیز به جوړیږي. یقینا چې د دغه خلکو کاروبار چې بند دی نو دغه هم ډېر لوی زیان دی. حکومت له هم پکار ده چې د خلکو سره هم مرسته وکړی شي او موږ له هم پکار ده چې د دې کورونا وایرس چې کم پیلاو دی، دا کم خورېدل دي، د هغې د مقابلې لپاره موږ احتیاطي تدابیر اختیار کړو، سره چې موږ د الله تعالی په حضور کې دعا هم وکړو چې خدای پاک زموږ نه دا وبا، دا مرض نه صرف زموږ د مسلمانانو نه بلکې ټول نړۍ نه ختم کړي. چې ټوله دنیا نه نه ختم شوی نو بیا به هم دغه مسلمانانو ته به تکلیف وي. نو الله دې کړي چې الله تعالی دغه وبا مرض زموږ په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي. موږ به احتیاط کوو، موږ به دعاګانې کوو. په آخره کې زما دا یو میسیج دی، یو پیغام دی چې کایندلی ستاسو په چم گاونډ کې چې څومره خلک محتاجه دی، سپید پوشه دی، هغه مهرباني وکړئ، هغه د هغې مدد کوئ. سلیم خان تپوس کوي چې د کمپیوټرو دکانونه به کله کولاویږي. د دې هم څه اعلان تر اوسه پورې خو نه دی شوی، خو انتظامیې سره چې زموږ خبره کېږي د هغې چې یاره صوبایي حکومت د طرفه کله هم داسې نوټیفیکیشن جاري شو نو دا به کولاو شي. د بعضې ګونو کې خو کولاو شوي دي، خو زموږ کې د دې لپاره څه اعلان نه دی شوی، څه نوټیفیکیشن لا نه دی جاري شوی، نه دی جاري شوی. نو بعضې کاروبارونه چې کولاو دي هغه دي، خو چې ډېر زیات کاروبارونه داسې دي چې حالا تر اوسه بند دي. نو الله دې کړي چې حالات ښه شي او د کاروبارونه هم کولاو شي. نو خو به کم کارونه چې کولاو دي په کار ده چې هغه د اس او پیز خیال وساتي. یقینا چې اس او پیز خیال ساتلی کېږي، احتیاطي تدابیر اختیاریږي، نو بیا به انتظامیې ته او حکومت ته دغه موقع نه میلاویږي چې لاکډاون کې مزید اضافه وکړي. ګڼه مه جوړوئ، د ماسک استعمال کوئ، د ګلوز استعمال کوئ، سینیټایزر استعمال کوئ. نو یقینا چې دغه د کرونا وایرس د خورېدو هغه سلسله به هغه به ماته شي. ما په آخره کې ستاسو نه اجازه غواړم، خو بیا سره دا ډیټا شریکول غواړم. کتونکو تر اوسه پورې په سوات کې 713 شکمن کیسونه راغلي، په هغې کې 477 هغه نیګیټیو غلي دي او په دې 477 کې هغه کسان هم شامل دي چې هغې صحتیاب شوي دي، الله وله شفا ورکړې ده. 130 ټسټونه هغه تللي دي، د هغې ریزالټ تر اوسه پورې لا نه دی راغلی، هغه به راځي. خو 100
چې کسان چې دي هغه په سوات کې تر اوسه پورې هغه د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي او تر دې دمه 11 کسان داسې دي چې هغه په حق رسېدلي دي او د دې نه علاوه 29 کسان داسې دي چې هغه صحتیاب شوي دي خپلو کورونو ته تللي دي. دعا به کوو چې الله تعالی دا مرض په خپلو قدرتونو باندې لرې کړي او الله تعالی هغه چهل پهل او هغه رونقونه زموږ د علاقې دوباره روښانه کړي. اجازت به راکوئ. د الله په امان.